شوګر دا داسې یو 3 قسمه میډیسن خیم ځان له دغه تر واخلې ما له تر راځي مو ان شاء الله تاسو ته په سبیل الله دا زبردست رزلټ په لدر کوي په هغه کې لاونه HR1 نه ځان له براواله د مسعود کپنی والا HR1 دویم سایزیجم کیو نه سایزیجم په کیو طاقت کې برا واخلي او دریم کو چا ځان ته انسولین سٹارټ کړي نو انسولین هم په 200 طاقت کې برا واخلي دا درې میډیسن به استعمالي خو پریز سره لازمي دی بعضی ډاکټران وایي چې لکه پریز مکو او دوا نیم استعمالوه ټیکيږي به خو نه پریز پکې لازمي دی ځکه لقمان حکیم نه بل غټ حکمت والا نو هغه وایي چې 100 علاج راجمه کې یو پریز ته بهتر دی ترخی د پاره موږ دا سلور قسم خپل میډیسن تیار کړی دي خو ځان دغه کولای شي په ډاګون غوښته شي او داسې موږ د کلینیک تم راتلی شي یو میش دوی نه ورکو یو میش پس په دوباره الټراساوند کوي ان شاء الله تعالی خو په ذمہواری به کار کوي که خیری زبردست لږ رابطې نمبر او ایډریس ووایي زمونږ د رابطې نمبر دی 0345 93 268 93 59 دی 93 268 ډاکټر صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راته راکو دا شوګر کې کم شوګر کنټرول کیږي او کم نه کنټرول کیږي څومره وخت مخکې سړي ته چې پته لګي د شوګر علامات څه وي زموږ کتونکو مرګ لږ پوهیږي بسم الله الرحمن الرحیم د شوګر په حواله سره چې کوم نه شوګر یو داسې مرض دی چې د تمنګ وایو سایلنت کلر سایلنت کلر هغه سیز دی چې یره ښکاری په بدن باندې نو علامات ښکاری نه خو چې کله د غیر ټیسټ انویسټیګیشن وشي نو هغه چې کوم نه بیا موږ ته پته ولګي چې یره دا چې کوم نه یو مرض دی په بدن کې او هغه چې کوم نه مطلب راښکاره شو هغه موږ په ټیسټ باندې په انویسټیګیشن باندې دا غي انحصار کوو نو په هغې کې یو شوګر همداسې دی او شوګر چې کوم دی دا نن سبا کامن دی په عامه معاشره کې هر پنځم یا لسم کس ته یا په خاندان کې یو کس دوه ته چې کوم دی د شوګر دا شته دی د هغې وجه درته دا وایم چې یاره زیاتره خو زموږ نن سبا خوراکونه چې کوم دی داسې دي ځکه چې زه په ویډیو کوم نو زما ډیپنډ زیاتر چې کوم دی او ویم هم هغه زیاتر په خوراک باندې راځي خوراک ټول چې کوم دی زموږ مطلب هایبریډ دی ټیک شو هغه خوراکونه خو شته دی نو دویمه دا ده چې یاره زمونږ زیاتر چې کوم دی نو شوق چې کوم دی نو هغه خوږې ته کېږي او څوک چې خوږه زیات استعمالوي نو هغې سره چې کوم دی دا شوګر چې کوم دی دا په بلډ کې چې کوم دی ګلوکوز رینج چې کوم دی دا سیوه کېږي او هغه چې کوم دی نو هغه شان چې کوم دی نو بیا هغه شوګر چې کوم دی دا پازیټیویټي بس شوګر چې کوم دی بیا دا دوه قسم دی یو ته ډایبیټک انسیفیډیس وایي بل ته ډایبیټک میلایټس وایي هغه شوګر بعضې به تاسو کتلی مریض چې یاره ماته تنده لګي ماته تشمیتیازې بار بار راځي څومره اوبه وڅښم هغومره چې کوم دی نو زما مطلب چې کوم دی یورین پاسینګ کېږي د هغې نه زیات کېږي ټیک ده دویم دا چې پټې مې ورسره کمزوري کېږي وجود مې ورسره خوږېږي او وجود د هغه کمیږي په کمی باندې رواني دا خو چې کوم دی د ډایبیټک انسیفیډیس چې کوم دی دا علامات دي نو که چېرې دا قسم علامات چا کې موجود وي نو موږ د دې دپاره چې کوم دی د هوموپیتک بیسټ ټریټمنټ چې کوم دی دا موږ ورکوو او هغه چې کوم دی نو هوموپیتک سایټ ته چې کوم دی نو هغه رجوع کړي زموږ سره د رابطو کړي نو انشاءالله د هغه شوګر چې کوم دی دا به نارمل شي دویمه دا ده چې دا نشو ویلی چې یاره شوګر ختمیږي شوګر د ختمېدو سیز نه دی البته په بدن کې یو څو سیزونه دی چې دا به موږ نارمل ساتو دا به موږ په خپل رینج کې ساتو دا چې د رینج نه کمیږي نو هم دا د بیمارۍ یو علامت راوړي او دا چې د رینج نه سیوا کېږي نو هم دا د بیمارۍ یو علامت راوړي لکه بلډ پریشر شو شوګر شو یا چې کوم دی نو داسې نور چې هغې رینج چې کوم دی دا موږ کنټرول ساتو جزاکالله ډاکټر صاحب ډېر ښکلي معلومات مو راکړو انشاءالله زموږ کتونکي ملګرو پیښې مې وي 0345 93 268 بل نمبر دی زمونږ 0316 94 61 780 0316 94 61 780 پاک هوموپیتک سنټر تخبی ټکر روډ تخبی ستار الوی ته مخامخ دی دویم کلینیک دی زمونږ په سواړی کې په چغرزو اډې ته مخامخ بنیر کې سواړی بازار چغرزي اډې ته مخامخ زمونږ دویم شاخ دی